أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال زمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. صحیح بخاری روایت تے د ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل لی. مسند احمد نقل کرے کہ یو ځل نبی علیہ السلام آغا بیت الخلا تلاړ او چې د بیت الخلا نه راووت نو بهر لوټه د اوبو ډکه پرته وه. تپوس یې وکړ چې دا لوټه چا ډکه کړې ده او چا یې ښودې ده. چا ورته وویل چې دا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یې ښودې ده. نبی علیہ السلام دعا وکړه وی اللهم علمه الكتاب. اے الله دته پوهې د کتاب ورکړي. یا دویم روایت کې راځي چې اللهم علمه التاویل. اے الله دې د قرآن په معناګانو باندې پوه کړي. په مسند احمد روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه اللهم فقهه فی الدین. اے الله پوهه د دین ورله ورکړي. دا د مختلفو موقعو واقعات هم کیدی شي او په دغه یو موقع باندې دا مختلفې دعاګانې هم کیدی شي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ له الله تعالی په قرآن کې داسې پوهه ورکړه چې ټول مفسرین هغه د هغه د تفسیر محتاجي چې په دې ځای کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ څه معنا کړې ده. چې هغه کومه معنا کړي نو هغې له ترجیح ورکوي یاره دا معنا بهتره ده. او په فقه کې پوهه د نور دین هغه ورته داسې الله تعالی ورکړې ده چې بعضې مذهبونه به صرف د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په اقوالو باندې بنا دي او په هغه پسې روان دي. او چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ سوی نو هغه شانته هغې عمل کوي. دلته علماء کرام وایي چې یاره دا ولي چې د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته دا دومره پوهه ولې نصیب شوه چې نبی علیہ السلام ځان ته رانږدې کړو، سینې پورې ولګو او دا دعاګانې ورته وکړه. دې دعاګانو کولو وجه څه وه؟ وجه چې دی نه هغه دا وه چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خدمت کړی. نبی علیہ السلام بیت الخلا ته لاړ او چې دوی چې نبی علیہ السلام روزي چې ما ورته بار لوټه ډکه ایښودي. نبی علیہ السلام په دې پسې ونه ګرځي چې یاره زه چې نو اوبه راډکې کړمه او په هغې باندې او بیا چې نو زه اودس کوم. نه، زما ورته د مخکې نه ایښودي. دا خدمت ثمره دا وه چې د نبی علیہ السلام زړه خوشحاله شو، دعا یې وکړه. هر یو شاګرد هغه له دا پکار دي چې دی داسې خدمت وکړي د استاد بغیر د هغه د وینا نه چې د هغه زړه خوشحاله شي او د هغه د زړه نه په خپله باندې دعا وکړي. یو دعا غوښتلي چې دعا راله وکړه. که مونږ وایو که نه اکثر یو بل ته یاره دعا راته کوه او یو دعا غوښتلي، دې دواړو کې فرق دی. دعا غوښتل دې ته وایي چې زه تا ته وایم چې لکه ما ته دعا کوه. نو خو که زړه دې وغوښتل خو دعا به راته وکړي او که دې ونه غوښتل یاد نه نو خو بس نه به کوې. او دعا غوښتل دې ته وایي چې زه داسې کار وکړم چې ستا زړه په خپله ما ته دعا وکړي. اصل شی دا دی. کشرانو له شاګردانو له دوی له دا پکار دی چې د مشرانو او د استادانو داسې خدمت وکړي چې د هغه خدمت په نتیجه کې د هغه د زړه نه دته دعا وکړي. دا علم خصوصا علم دین دا چې نصیب کېږي نو دا په دعاګانو د استادانو باندې نصیب کېږي.
یو سړی ډېر ذهین او ډېر قابل او چې هغه د استاد خدمتونه کوي د هغه خیالونه ساتي یا استاد شي د هغه ته تکلیف ورسوي ضرر ورسوي هغه که علم هم کوي خو د هغه اثر او برکت نه فایده ترې نه خورېږي او چې نه د استاد خدمت یې کړي او د هغه نه یې دعاګانې اخیستي د هغې نتیجه دا وي چې د علم هغه باراوري هغه فایده خلکو ته ورکوي کشري هغه د مشرانو نه دعاګانې اخیستي چې د مشرانو نه دعاګانې اخیستي نو چې هغه خاورې په لاس کې راړي د هغې نه هم سره زر جوړېږي داسې چې نو الله پاک هغه له مقام ورکړي دعاګانې اخیستي دا ژوند چې تېرېږي نو دا په دعاګانو باندې تېرېږي دې د وجې نه د خپلو مشرانو او د خپلو استادانو انتهایی خدمت زموږ مفتي صاحب مدظل العالی هغه یو واقعه بیانوي دارالعلوم کراچۍ کې اوس هم نایب مفتی دی مفتی عبدالمنان صاحب دی د ذهن نه ډېر کمزوری و هغه وخت کې دارالعلوم کراچۍ چې و نو دا داسې شاړه وه وایي مفتی شفیع صاحب هغه تللی و د بار په سفر باندې او ده ته یې چې زما د کور څوکۍ وکړې دی د هغې په څوکۍ باندې ولاړو د شپې 2 بجې وې چې مفتی شفیع صاحب واپس راورسېده وایي چې راورسېده وایي دی په څوکۍ ولاړ دی هماغه شانتې ویښ دی ورته یې چې عبدالمنانه غواړه څه درله وغواړم څه دعا درله وکړم ورته یې چې بس د علم دعا راله وکړه نو ذهن مې ډېر کمزوری دی نو وایي هغه ورته دعا وکړه د هغې نتیجه دا شو چې نن ټوله دنیا کې او بیا چې نو په ټول پاکستان کې د هغه په دستخط باندې چې نو فتوی چلیږي چې په فتوا باندې دستخط وکړي هغه بیا چلیږي دا مقام ورته په څه باندې میلو شو دا په هغه دعا او په هغه خدمت باندې دې د وجې نه لاره کوڅه کې ګوره مشر دی هغه خدمت وکړه داسې یو کار وکړه چې تا نه خوشحاله شي شاګرد دی هغه دې وګوري چې یاره زه د استاد کم یو داسې خدمت وکړم چې په هغې باندې دی خوشحاله شي او د ده د زړه نه ما ته دعا وکړي د هغې فایده به هم ده ته خپله وي د ده په ژوند کې به د هغې ثمرات دی په خپله باندې هغه ویني الله تعالی دې موږ دغه شان جوړ کړي واخر دعوانا الحمد لله